د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت دی چې څنګه مصر فتح شو عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه ته فرمایل پیسې چې زو خپل مرګري ځان سره کړو چې د مصر تلاړ شو تماشا وکړو ځکه مصر خو ډیر یو تاریخي ښار دی کنه هغه یوسف علیه السلام او یعقوب علیه السلام دغه صحابه پکې دا پیغمبران پکې پاتې شوي دي دا او فرعون غونته کې کافر ظالم دام په دغه ښار کې وکنه موسی دا عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی راځي چې لاړ شو صحابه ته وی مصر ته ورشو صحابه ور سره دي خو کسان ډیرو او سورلې لګي وي نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی په یو اوخ باندې دوه تنه بځای خو طریقه به دا وی سفر لري دی د یو پړاو پورې به یو تن چې هغه حد راورسي بیا به هغه کوشي بل تن به اوخ تخیدي په دې طریقه باندې بس یو تن به اوخي بل به موار نیولې ټول په یو اوخ باندې دوه تنه شو او د عمر رضی الله تعالی سره خپل غلام شو عمر رضی الله تعالی په اوخ باندې ناشته او غلام یې موار نیولې دی روان دي چې یو پړاو پرو شو عمر ته ودرېګا چې ودرېدو غلام ته ورخه جو اوخ ته غلام ورته امیر المؤمنین ما مشرموا ته بادشاہ د مسلمانانو 22 लाख مربع میل په دومره ځمکه باندې ته بادشاہي کوي ته مسلمانانو خلیفه او زه ستا مزدور یم غلام یم نو زه به په اوښ بره ناستم او تا به موار نیولی ما مه رسوا کوه ما مه بېعزته کوه عمر رضی الله تعالی ته وفرمایل وی انصاف دا دی چې دومره مزل ما وکړو چې دومره مزل ته به هم کوې زه انسان یم ته انسان خیر دی کو زه بادشاہ یم او ته مزدور خو په انسانیت کې خو یو شان یو که نه زه انسان یم ته انسان یې غلام یې اوښ ته ور وخېږه عمر رضی الله تعالی د اوښ موار نیولې او روان حتی در دې پورې چې تلو مصر رانږدې شو د الله قدرت دا و چې مصر رانږدې شو لاننوتي مصر تندي د عمر رضی الله تعالی د ناستې نمبر پوره شو اوس د ناستې د اوښ نمبر به د غلام راځي چې کله مصر ښار رانږدې شو عمر رضی الله راکوز شو غلام ته اوښ ته وخېږه هغه ته امیر المؤمنین د دې ځای پورې مې در سره ومنله خو اخوا نه منم دا غلې د مصر دروازې ښکاره شوې هلته به یهود او عیسایان ټول په انتظاري چې د مسلمانانو بادشاه را روان دی او عمر را روان دی هغه عمر چې د هغه دومره روب و چې کله کافرو به خپل بچي رول که نه نو د عمر نوم به یې ورته اخیستو خپل بچي به چې نه وده کېدل او یرول به یې ورته وده شو ګورې عمر راځي دومره خو د هغه روب و موږ مصر ته روان یو یهود ښځې او نارینه ټول په انتظار دي ستا تماشه به کوي نو غلام به په اوښ ناست او تا به موار نیولی و چې دغه خلیفه دی صحابه ټول راټول شو عمر زه ته داسې مه کوه خیر دی که ته وایې چې دا غلام به هم په اوښ ځي نو موږ به بل تن پیاده لاړ شو دی موږ په خپل اوښ د ځان سره کښېنه خو ته په اوښ کښېنه ته د اوښ نه ښکته مه ځه عمر زه ته وفرمایل وی انصاف دا دی چې زما ملګری دی نو دی به زما په اوښ ځي زما ملګری دی نو دی به زما په اوښ ځي او زما د پیدل نمبر دی او د اوښ د سورېدو نمبر دی غلام ته یې ور وخېږه غلام اوښ ته ور وختو عمر رضی الله تعالی د اوښ موار نیولی دی هلته یهود او عیسایان نارینه او ښځې ټول په انتظار دي چې د مسلمانانو بادشاه را روان دی او مولان د عیسایانو او یهودیانو چې کوم دي کتابونه یې راغستي دي چې دا د نبي علیه الصلاة والسلام دویم خلیفه دی ځکه چې د هغې په کتابونو کې څنګه د نبي علیه الصلاة والسلام صفات ذکر وو داسې د هغه د خلفاو صفات هم ذکر وو هغوی کتابونه راغستي دي چې د نبي علیه السلام دویم خلیفه را روان دی آیا چې په ده کې هغه علامې شته دی او که نشته دی کتابونه یې راغستي ټول په انتظار دي عمر رضی الله تعالی د قافلې سره روان دی خپل غلام یې په اوښ کېنولی دی او د اوښ موار یې نیولی دی او د مصر په ښار ورننوتل چې د مصر په ښار ورننوتل علما خپل خلکو ته وایي د یهودو چې کوم علما دي د عیسایانو چې کوم علما خپلو خلکو ته یې وایي چې دا دروغ دي دغه پیغمبر هم دروغ و ځکه چې د هغې پیغمبر د دویم خلیفه چې مونږ کوم صفات بیان کړي هغه په دې کې نشته دی دا کوم چې په اوښ ناست دی اوس په اوښ غلام ناست و هغه صفات په ده کې نشته دی کوم چې په دې اوښ ناست دی د هغه د دویم خلیفه چې کوم صفات دي
د مسلمانانو یې تپوس کوي تاسو دروغجن یئ ستاسو خلیفه کم یو دی مسلمانانو ورته وویل زمونږ خلیفه هغه یو دی چې کم یو په دې اوښ دا موار نیولی دی او په دې اوښ چې ناست دی دا د ده غلام دی دا د ده غلام دی هغوی چې دا خبره واورېده او عمر رضی الله تعالی عنه ته یې وکتل او هغه صفات ټول په هغوی کې موجود وو نیم په نیمه یهود او عیسایان په دغې موقع مسلمانان شو صرف د عمر رضی الله تعالی عنه د انصاف او د اخلاقو د وجې موږ مسلمانانو له دا کتل پکار دي د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق مطالعه کول پکار دي مونږ مسلمان کو هغه اخلاق شروع کړو کوم چې د صحابه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام وو دا نیم پرې مکافر بننو مسلمان شي خو نن د مسلمان اخلاق ته چې کافر ګوري نو هغه د مسلمان نه د اسلام نه نفرت پیدا کیږي دا مسلمان دی غلا مونږ کو ډاکه مونږ کو زنا مونږ کو رشوت مونږ اخلو کم ګناه دی چې هغه په مونږ کې موجود نه دی په کومه خبره باندې به کافر زه مطمئن کوم چې زما دین حق دی په کومه خبره باندې